بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه اولې حصې الدرس العاشر لسم درس دی او سبق نمبر 48 دی. په نن درس کې به مونږ د هذا او هذان استعمال کوو. هذا دا یو مذکر ته چې اشاره کوي او نږدې وي درسه نو هغه ته به هذا وي، او دوه مذکر چې نږدې وي او هغې ته اشاره کوي نو هغه ته به هذانې دی، هذانې. نو اوس دلته کې مونږ له د عربۍ جملې راکړي دي او ورسره مونږ پښتو لیکلې ده، دې اړخ ته بیا مونږ جوابونه راکړي دي. مونږ یې راکړي هذا کتاب، دا یو کتاب دی، و هذا کتاب او دا یو کتاب دی. هذا کتاب و هذا کتاب، دوه کتابونه دي. فرض که دا دوه کتابونه دي ما سره، یو کتاب را سره دا دی، یو را سره دا دی، نو داسې به نه وي هذا کتاب و هذا کتاب. دلته خو موږ له داسې راکړي دی هذا کتاب و هذا کتاب. هذا کتاب دا یو کتاب دی، و هذا کتاب او دا یو کتاب دی. ٹھیک شوه؟ هذا کتاب دا یو کتاب دی، و د واو معنا ده او، هذا کتاب دا یو کتاب دی. نو دا به څنګه وي؟ اصل د دې ویل څنګه دي؟ نو ته به د دې هذا دپاره به هذانې کې هذا او هذا. ګورئ یو هذا داري یو هذا داري، د دې دواړو په ځای باندې به هذانې راولي، او دا کتابون او کتابون په ځای باندې به کتابانې راولي. دا کتابون او دا کتابون دپاره به کتابون یو کتاب، کتابانې دوه کتابونه. هذا دا یو، هذانې دا دوه. ٹھیک شوه؟ نو د دوو دپاره هذانې استعمالیږي، د یو دپاره هذا استعمالیږي. یو کتاب چې یو کتاب نو هغه دپاره کتابون وی، کتابون دې ته وګوره کتاب. او دوه کتابونه چې وي هغه دپاره کتابانې. ٹھیک شوه؟ نو ګورئ هذانې کتابانې دا دوه کتابونه دي، هذانې دا دوه کتابونه دي. ٹھیک شوه؟ نو چې هذانې دوه شي که نه نو دا کتابانې به هم ورسره دوه کې. صحیح ده جي؟ اوس وګورئ اوس یې موږ له دوه قلمان راکړي دي، نو وایي دا دوه قلمونه دي، نو دا به داسې وایو که نه د دې ویل څنګه دي؟ هذا قلم، دا یو قلم دی، و هذا قلم او دا یو قلم دی. هذا قلم و هذا قلم، هذا قلم دا یو قلم دی، و هذا قلم او دا یو قلم دی. ٹھیک شوه؟ هذا قلم دا یو قلم دی، و هذا قلم او دا یو قلم دی. نو دا دواړه به څنګه مونږ وایو؟ عرب داسې نه وایي هذا قلم و هذا قلم، داسې نه وایي. عرب وایي هذانې، د دې دواړو هذا دپاره به هغې دا هذانې لفظ استعمالوي. هذانې دا دوه، هذانې دا دوه، هذانې دا دوه، هذانې دا دوه. قلمان دي، قلمان دا دوه قلمونه دي. هذانې قلمانې، هذانې قلمانې. هذانې د هذا جمع تسنیه ده او قلمانې د قلمون تسنیه ده. یو قلم ته قلم وی، دوو ته قلمانې وی. نو چې ته کله د هذا وی نو بیا به ورسره قلمون وی، او چې کله هذانې وی نو بیا به ورسره قلمانې وی. ٹھیک شوه؟ اوس درته وی هذا تلمیذ، یو شاګرد دا دی، یو شاګرد دا دی. دوه طالبان دي، یو طالب داري یو طالب داري، نو یو طالب تم شاګرد وي بل تم شاګرد وي. نو هذا تلمیذ و هذا تلمیذ. عرب داسې نه وایي هذا تلمیذ و هذا تلمیذ، چې یو وي هغه دپاره خو وایي هذا تلمیذ، او چې دوه وي هغې دپاره داسې نه وایي هذا تلمیذ و هذا تلمیذ، داسې نه وایي. ٹھیک شوه؟ نو هذا تلمیذ دا یو شاګرد دی، و هذا تلمیذ او دا یو شاګرد دی. نو عرب داسې نه وایي. نو چې دوه کسان وي، دوه شاګردان وي، دوه شاګردان دي. اوس نو عرب د یو دپاره هذا استعمالوي، چې کله دوه وي د هغه دپاره هذانې استعمالوي. هذانې دا اوس وګورئ دوه دي، هذانې او دوه شاګردان دي که نه، نو دا چې کله د هذانې راوستو نو تلمیذ په ځای به تلمیذانې بیا راولي، تلمیذانې. نو هذا تلمیذ دا یو شاګرد دی، و هذا تلمیذ او دا یو شاګرد دی. نو دا عرب داسې وایي هذانې دا دوه تلمیذانې شاګردان دي، هذانې دا دوه تلمیذانې شاګردان دي. ٹھیک شوه؟ نو اوس یې موږ نه تپوس کوي د دوو څیزونو په باره کې رانه تپوس کوي، چې د یو څیز باره کې رانه تپوس کوي نو راته به وایي ما هذا، دا څه دي، دا یو څیز څه شی دی، دا یو څه چیز دی. او چې کله د دوو باره کې تپوس کوي که نه، د دوو باره کې، نو بیا به وایي ما هذانې، دا دوه څیزونه څه دي، دا دوه څیزونه څه دي، د دوو څیزونو باره کې. ما هذا د یو دپاره چې دا یو څیز څه شی دی، او ما هذانې دا دوه څیزونه څه شی دي. ٹھیک شوه؟ او که د سړي باره کې تپوس کوي من هذا دا څوک دی،
دا یو سړی څوک دی او چې د دوو باره کې تپوس کوي من هذانی دا دوه سړي څوک دي نو د سړي دپاره به من استعمالې یا د ښځې دپاره به من استعمالې ټیک شوه او نور د څیزونو دپاره د څیزونو دپاره به ما استعمالې نو ما هذانی دا سوال رانه کوي ما هذانی دا دوه څیزونه څه دي ما هذانی دا دوه څه دي ما هذانی دا دوه څیزي نو دا دوه کله چې ما راغلی وي ما نو پوه شه چې دا د څیزونو باره کې تپوس کوي نو ما ورته دلته بریکټ کې څیزونه لیکلي حالانکې دلته کې په عربۍ کې څیزونه نشته صرف لیکلي ما هذانی دا دوه څه دي دا دوه څه دي نو ما ورته څیزونه لیکلي دا دوه څیزونه څه دي ما هذانی دا دوه څیزونه څه دي ٹھیک شو نو موږ ورته دلته لیکلي هذانی دا دوه کتابانی کتابونه دي هذانی کتابانی دلته رانه سوال کړی ما هذانی دا دوه څیزونه څه دي نو موږ ورته جواب ورکړی دی هذانی کتابانی دا دوه کتابونه دي اوس رانه تپوس کوي ما هذانی دا دوه څیزونه څه دي ما هذانی دا دوه څیزونه څه دي نو موږ ورله جواب ورکړو هذانی دا دوه قلمان دي دا دوه قلمونه دي هذانی قلمانی دا دوه قلمونه دي هذانی قلمانی دا دوه قلمونه دي د یو دپاره به وایي هذا قلمون او د دوو دپاره به وایي هذانی قلمانی د یو دپاره هذا قلمون د دوو دپاره هذانی قلمانی دغه شان اوس د یو سړي باره کې تپوس کوي من هذانی د دوو سړو باره کې تپوس کوي د یو سړي باره کې چې تپوس کوي نو من هذا دا څوک دی دا یو سړی څوک دی او چې د دوو باره کې تپوس کوي من هذانی دا دوه څوک دي دا دوه څوک دي من هذانی دا دوه څوک دي من هذانی دا دوه څوک دي ته به جواب ورکوي هذانی دا دوه تلمیذانی شاګردان دي هذا تلمیذون دا یو شاګرد دی هذانی تلمیذانی دا دوه شاګردان دي ټیک شوه نو دا زمونږ 48 نمبر سبق او درس نمبر زمونږ لسم دی د لسم نمبر زمونږ دا دویم سبق دی د دې د مخکې سبق کې مونږ د الفاظو معنی او یو دوه قاعدې بیلې وي او په دې نن درس کې مونږ هذا و هذا نو دا به څنګه وي ګورئ دا یو هذا دی دا هذا دی هذا و هذا نو دا به څنګه وي د دواړو دپاره به وایو استعمالیږي هذانی هذا معنی ده دا وهذا او دا او دا نو موږ وایو هذانی دا دوه هذانی دلته کې به ورسره نون زیر نه ولګي هذانی دا دوه ټیک شوه او تلمیذون ګورئ تلمیذون و تلمیذون شاگرد او شاگرد تلمیذون و تلمیذون و تلمیذون یو شاگرد او یو شاگرد نو دې دواړو چې کله یو شاگرد او یو شاگرد شي نو دې دپاره بیا موږ وایو تلمیذانی دا خو د یو نه زیات شو که نه نو چې یو نه زیات شي نو هغې دپاره به موږ استعمالو تلمیذانی صحیح شو جی نو دا زمونږ الدرس العاشر په الدرس العاشر کې زمونږ د هذا او هذانی پہچان او بیا ما هذانی سره ما هذانی او من هذانی سره سوالونه وکړو د هغې جوابونه مو الله ورکړل نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام